النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين، نبی صلی الله علیه وسلم ډیر حقدار دی مؤمنینو ته من انفسهم د خپل ځانونو نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې مسلمانانو ته د خپل ځان نه ډېر بهتري دي. معنا کې د ځان یو خبره خو خوي او نبی علیہ السلام یو خبره طریقه خایلی وي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکي ځکه چې د خپل ځان نه بهتر غني. وازواجه امهاتکم، او بیبیان او د مورانو نخپل، معنا د خپل بیبي نه عزت غني. د صحابه کرام واقعات دستمولون دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي راغی یا الله رسول مو ډېر خپل بیبي او الله پاک ته خولي بچیم رو کړی ډېر خولي زبردست نیک عمله او ډېره بهترینه خز بیبي مې و. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې صحابي ورته فرمایي چې صرف یو خبر وکړه هغه وجنه مې سر تیو او قتل مې کړ. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ولې؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اصحابي چې الله رسول تو په شان کې له ګستاخی وکړه او مونږه برداشت نشول سار مې کیوه. نن مونږ چې کوم د خپل میاندو په خپل خورانو په خپل خزه باندې سم غیرت بختو کو نبی علیہ السلام مونږ چې غیرت نه دی کړی. نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه په خپل ځوان کې وصول چې دا غیرت دم کړی چې نن نبی علیہ السلام طریقې ژوند کو یا نن دا نیت او ارادم کړی چې په تمام او رزق به نبی علیہ السلام صفات ټول ژوند کوم چې څومره ژوند درسمه. نو مومنین صفات دا چې خپل ځان نو ترجیح کټ خیر نبی علیہ السلام ته ترجیح ورکړي. عبد الله ابن سلول ابن دایو رئیس المنافقین، عبد الله زاید د مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکه مکرمه نه تللو مدینه منوره ته نو دا عبد الله بن سلول دا خبره وکړه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام روش مدینه منوره ته نو دا ذلیل خلق به روشي نو دا غا عزتمن خلق وي، معنا خپل ځان ته عزتمن وي خپل کفار ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته ذلیل وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې نوسته او د عبد الله زوی ورته د تور سره ورېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خیرت او ناموس کله خپل بلور ته ورغی. عبد الله بن سلول ته فرمایي زوی ته فرمایي یو زوی کې رګر کوم محاوره وکړو چې ال دې ګیر کړو پښتنه دې کوي چې تو کوم خبره کړی چې مو دا خبره کړی او فرته وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله من ذلک دا ذلیل دی موږ چې کوم زمن اصحابي ورته عبد الله ته فرمایي چې دا واپس واخله خبره وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزتمن دی موږ ذلیل یو بیا چې مړه ته خو به زوای او هغه مې کوم دی دا پردای سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې نه خبره واپس وکړه کمه اخلي تر رسول سره نه وهم. عبد الله ابن سلول د رئیس المنافقین د ته وی یسلی واپس ویلا چې موږ ذلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزتمن صحابه کرام. اصحاب عبد الله ته بیا فرمای چې دوباره ویا لورته چې یو ځل مې ورغو بس ته کنه کافی دا جنا یو ځل نه دوه کرات درې کرات وی یو ځل بیا پیول هغه نه پسې بیا پر ورته ویل چې ګور په دا پیری لګي پر قدم او قابل پیری لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام چې مومن خبر کړه سره نه وام. نو صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ځون باندې ترجیح کړه. حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی وینه ورکړه زبیر رضی الله تعالی عنہ ته ورته یا چې د دفن کا زبیر رضی الله تعالی عنہ د مجلس نه وته نبی علیہ السلام د سترګو نه پناه شو هغه وسخله. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې وینه دې چیرته دفن کړه او خېټه مبارک یې دا ولا شي دیلدا چې دلته مې دفن کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې چا سره د مو وینه شامل شوه هغه د جهنم ور حرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې کوم په ځان کړو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خپل مبارک طریقې په ځان کړو ته موږ باندې چې کوم د جهنم ور الله پاک حرام شي. کله چې کله جهنم ته فرشتي نه وځي حدیث مبارک کې راځي چې حدیث مبارک کې راځي چې کله فرشتي جهنم ته نه وځي جهنم تذکرہ یا جهنم کې کور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې شډو چې بیا نه بس هغه ور نو عزت مند نبی علیہ الصلوۃ والسلام مؤمنینو ته د خپل ځانونو نه د خپل بچو نه د خپل میندو نه اولل ارحام بعضهم اولى ببعض چې څومره رشتہ لري د دنیا ته بهتر دی او کچې موږ تاسو نن زمانہ کې نبی علیہ السلام بهتر شلو په تمام دنیا کې به مسلمانانو وزلي په تمام دنیا کې به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفات موجود دي په تمام دنیا کې به کوم د خلق دا به څوک غالب نه کی. الله رب العالمین دې موږ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق محبت